او ګورئ یو ډیره عجیبه خبر ارته کومه، ډیره اهمه خبر ارته کومه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک په زمانه کې چې څومره غزوات شوي دي، غزوات تاسو دینه اندازه ولګوئ چې د صحابو په نیز باندې عقیده د ختم نبوت دا څومره اهم وه، څومره اهم وه چې د حضور مبارک په زندګۍ کې څومره غزوات شوي دي او څومره سریاګانې شوي دي. یعنی غزا چې حضور مبارک به بنفس نفیس په خپله په هغې کې شاملو، او سریا چې حضور مبارک با یو صحابي سپای سالار کا او د یو صحابي په قیادت کې به نور صحابه ولېږل. داسې جنگونه هم ډېر شوي دي او داسې جنگونه هم شوي دي چې حضور مبارک بنفس نفیس په خپل انده په هغې کې شمولیت کړی دی. حضور مبارک په زندګۍ کې چې څومره سریاګانې شوي، سریا او څومره غزوات شوي دي، دا ټول غزوات تقریبا 70-74 جوړږي یا څلور او یا تقریبا جوړږي. او صاحبانو یاد لرئ په دغه سریه کې او په دغه غزوه کې په دغه ټولو کې چې څومره صحابه کرام په شهادت باندې رسیدلی دي هغه 259 کسان دي. 200 یو کم شپېته په دغه 74 کې بیا په 70 غزواتو کې چې ډیر سخت جنگونه یې کړي، ډیر تعداد باندې او په بهادرۍ باندې 259 کسان شهیدان شوي دي په دغه ټولو کې. خو چې کله جنگ یمامه د مسیلمه کذاب په خلاف باندې چې د پیغمبر علیه السلام مبارک په زمانه کې نبوت دعوه کړې وه او بیا حضور مبارک دنیا نه لاړ، ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې د بزان ته نعوذ بالله نبی وی مسیلمه کذاب چې مسیلمه ابن سمامه ابن حبیب دا یا مکمل نوم دی او صحابه مشهور ک په مسیلمه کذاب باندې، په دروغجن باندې، په دجال باندې، په مرتد او په کافر باندې صحابه مشهور کړایو. دغه په خلاف باندې چې د ابوبکر صدیق په زمانه کې کوم جنگ وشو هغه ته جنگ یمامه ویل کېږي. تاسو تاریخ وګورئ، احادیث وګورئ چې په ټولو غزواتو کې 259 کسان شهیدان شوي دي. خو ختم نبوت مسله دا دومره اهم و د صحابه په نسبت باندې چې ابوبکر صدیق په زمانه کې چې کله جنگ یمامه د مسیلمه کذاب په خلاف باندې وشو 40,000 کسان هغه سره مسیلمه کذاب سره 14,000 کسان دا ابوبکر صدیق سره صحابه کرام په دغه یو جنگ کې د پیغمبر علیه السلام په ختم نبوت باندې 1200 صحابه کرام شهیدان شوي دي. 1200 صحابه ټول د ژوند غزوات او سریا په هغه کې 259 کسان شهیدان شوي دي. او د حضور مبارک په ختم نبوت باندې چې کله خبر راغلی ده 1200 صحابه کرام هغه په دغه جنگ یمامه کې شهیدان شو. او تاسو ته پته چې 700 کسان په دې کې علما ټولو په یو حدیث مطابق او یا کسان 70 کسان په دې کې حفاظ کرام او قاریان صاحبانو په صحابو کې او دا د حضور مبارک په دغه جنگ یمامه کې د مسیلمه کذاب په خلاف باندې او جنگیدا او 21,000 کسان الحمدلله د هغه کسان یا په 40,000 کسانو کې مردار کړي و الحمدلله. الله اکبر. داسې فوج فورس، داسې یاران، داسې ملګری، داسې دوستان قسم په خدای چې زمونږ او ستاسو نه ځوانۍ ښایسته وي، زمونږ او ستاسو نه زندګۍ ښایسته وي، زمونږ او ستاسو نه بچي ښایسته وو، زمونږ او ستاسو نه صحت ښایسته وو، زمونږ او ستاسو نه باډۍ ښایسته وي. مونږ او ستاسو نه زیات په الله باندې ګرانو، د الله محبوبانو. خو چې د حضور مبارک د ختم نبوت خبره براله ځوانۍ ته، عمر ته، بچو ته، مال ته، دنیا ته، صحت ته یو شي ته یې نه دي کتلي راغلي پیغمبر علیه السلام باندې اذان قربان کړی 1200 کسان
او 21,000 کسان یې ول مردار کړي دي په خپل باندې مسیلمه کذاب سر د تن نه جدا کړی دی حضرت سیدنا وحشی رضی الله عنه چې دا هغه صاحب دی چې کله یا ابو بکر صدیق مبارک په دور خلافت کې مسیلمه کذاب نصر قلم کو دا هغه صاحب دی چې کله په حالت د کفر کې وو امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ یې په احد کې شهید کړو دا د پلاسو شهیدو وحشی رضی الله عنه ځکه چې دی په حالت د کفر کې وو خو بیا دوی چې زما دا اراده ځان سره کړې وه چې امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ ډېر لوی شخصیت د زما د لاس نه شهید شوی دی زه به یو داسې کارنامه کړم داسې کارنامه به کړم په اسلام او د ایمان په حالت کې چې هغه کارنامه زما د دې دپاره کفاره وګرځي او بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې دی چې دی وحشی رضی الله تعالی عنہ مسیلمه کذاب په جنگ یمامه په دغه لشکر کې وو او دوی چې زما اراده و چې د مردار سر بتن نه جدا کوم او مبارک فرمایي خدای توفیق راکړه او ماغه خبره وشوه چې په اسلام کې مم ډېر لوی شخصیت شهید کړی دی او په کفر او په ارتداد کې یو منحوس انسان الله جل جلاله د زما د لاس نه مردار کړی دی او دا به فرمایل چې خدای پاک دا د زما د هغې دپاره کفاره وګرځي دا صحابو جنگ یمامه او خالد ابن ولید رضی الله عنه سپه سالار ځکه چې اول ابو بکر صدیق رضی الله عنه اکرم رضی الله تعالی عنہ لګلای دی هغه ورته خطر لګلای دی چې په ظاهر باندې خلک را باندې ډیر دي بل کسر ولېګا شرجیل رضی الله عنه ابو بکر صدیق ور لګلای دی په جنگ یمامه کې تاسو پیسې لار شه هغه ورته خطر لګلای دی چې خلک را باندې ډیر دي کسان را ولګا بس ابو بکر صدیق ته پته ولګی دا چې دا کمان کنن څوک سنبالول شي هغه خالد ابن ولید رضی الله عنه دریم لمبر چې سپه سالار یې ولګ خالد ابن ولید یې ولګل او دا خبره کوله چې زه چې مړه په حالت د کفر کې هم چاره نه جنگ نه ګټلی په حالت د اسلام کې به څوک رانه جنگ وګټي لاړ او 21,000 کسان یې جهنم رسید کړو ولا او دیم پکې مردار کا هیڅ کلا صحابو په ختم نبوت باندې کمپرومایز ګره یاد لره چا سره نه کړای نرمیا چا سره نه کړي په زړه کې محبت دلی او سره ګوره نه ساتلای هغه نعوذ بالله الایکار شرط نه دی جوړ شوی